وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه ساروی چې کوم د دې مالک ته کدا د کور ساروی مطلب غوا یا میخه د خپل په کور کې ساتلی وي، هغه د اختر نه مخکې لنګه شوي وي او 2 کاله بیا اختر نه مخکې پوره کیږي، او دا د کور وي، د سړی قابل اعتماد وي، مطلب دروغجن نه ښکاري، نو بیا خو پې قرباني کیږي. او کنه د بپاري وي، سوداګر وي او دا د کور نه وي، نو په دې هر څومره ووایي چې د دې 2 کاله شوي دي، نو بیا پرې څو پورې غاښونه نه وي غورځېدلي، نو دا بیا کم عمره حسابېږي. نور دا غاښ کېدل چې دي د کور ساتلې څاروي دپاره شرط نه دی، شرط ولا عمر دی. او که 3 کاله یادوي نو 3 کالو کې خو لازمي غاښونه غورځېږي. 2 کالو نه پس یو نیم چېرته څاروي وي، د هغې یو میاشت وروستي شي، ګنې 3 کالو ته نه رسېږي. که 3 کاله یادي عمر او غاښونه یې نه دي کړي، نو دا بیا دروغ وایي، دا بیا ښکاره دروغجن دی، دې نه احتیاط پکار دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ملګری تپوس کوي چې 3 ورونو په شریکه باندې غوا واخیستله او د هغې قرباني کېدلو نه پس بغیر د تقسیم نه همداسې استعمال څنګه دی. نو غوره خو دا ده چې دا هر یو کس خپله برخه جدا کړی شي، هغه په نوم کړی شي چې دا د فلانی برخه، دا د فلانی برخه، او هغې نه بعد بیا که شریکه کړی شي خیر دی. خو که داسې نه هم وکړي، هم صرف داسې دا څاروی چې د هغې 3 برخې کړي، یو برخه فقراو دپاره، غریبانو، مسکینانو، محتاجانو دپاره، یو د خپل خپلوانو دپاره، یو برخه چې د هغه ځان دپاره کړي، نو دا هم جایز ده. او که داسې اړوکۍ هم نه چې مطلب 3 برخې کوي، نو همداسې ټوله یې ټپ ټوپ کړله او هغې نه بعد څه نه تقسیم کړله خلقو کې، څه نه همداسې ځان ته پرېښوسته، بالکل جایز ده، څه خبره پکې نشته ده. ځکه چې بهرنۍ پکې څوک شته نه، ټول د یو کور خلق دي او 3 واړه وروڼه دي، بس څه خبره نشته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جایز ده چې قرباني ونیسي، ثواب یې د مړي دپاره ورسوي، مړو په حق کې وبخښي، بالکل جایز ده.